أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نننی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورت ابراہیم پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 6 آیات نمبر 35-36 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کیږي. د نمخ کی آیات کی چې نو تیر شو وجعلوا لله اندادا، د ما قبل رکوع کی تیر شو وجعلوا لله اندادا، دی به د الله سره چې نو هغه شریکان جوړول او سره د دې چې بیا به ځان ته نو هغه دا هم ویلو چې مونږ په ملت ابراهیمی باندې الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام له یو شخصیت او مقبولیت ورکړو د هغه د دینی مجاهدو او د امتحاناتو په وجه باندې نو هر سړی به چې نو هغه ابراهیم علیه السلام طرف ته نو هغه ځان منسوب کولو. دغه څنګه چې مخکې دی نو سورت بقره پاره نمبر 3 کې هم تیر شوی ولو چې یهود او نصارا به چې نو هغه هم به دا خبره کوله چې ابراهیم علیه السلام کان یهودی نصرانه او به چې کان نصرانی، مشرکانو به مونږ په ملت ابراهیمی یو. الله رب العزت دا ټولو تردید وکړو ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی، ابراهیم علیه السلام چې نو هغه نه یهودی او نه نصرانی و ما کان من المشرکین، نه د مشرکانو نه ولكن كان حنیفا مسلما. ابراهیم علیه السلام خود نو هغه په توحید باندې د الله په وحدانیت باندې دین اسلام باندې چې نو هغه قائم او دائم ولو. نو الله رب العزت دې ځان ته چې نو هغه دا خبره کوي حالن کې ابراهیم علیه السلام سویل دي و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد، اے الله دا کله دا خار چې نو هغه سره جوړ کې آمینن د امن ځای جوړ کې وجنبنی و بنیه ما او زما اولاد مونږه بچ وساتي لري وساتي ان نعبد الاصنام لدین چې مونږ عبادت کو د بوتانو. اوس دې کې یو سوال چې نو هغه واردېږي چې دلته وګورئ هاذا البلد دی په دې بلد باندې که خیال مو کړی الف لام پې چې نو هغه مونږ وایي داخل دی نو په دې کې هاذا البلد دی. سورت بقره چې نو هغه رکوع نمبر 15 آیات نمبر 126 کې په هغې کې الله پاک ویلو و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا، هلته چې نو هغه الف لام پې نو داخل شوي بلفاظ دیگر څوک چې عربی ګرامر کې باندې پوهېږي نو هغه به پرې راشي. دل دی جانو هغه په صورت بقره کې دا جانو هغه آیات بلد نکری راوړی او دلته جانو هغه هاذا البلد جانو هغه معرفه راوړی دی الف لام په جانو هغه داخل دی خاص دی خاص خار نو الته جانو هغه د شانتی نکری ولې راوړی دی او دلته جانو هغه دای ولې راوړی. نو دا هغه جواب حضرات چې نو هغه ورکړی د تفسیر خازن کې یو جواب چې نو هغه ورکړی معارف کې هم ورکړی بحر محیط کې هم ورکړی دی. نو هغه جواب چې نو ادا کړی چې لاول کله ابراهیم علیه السلام خپل اولاد بیبي هاجره او حضرت اسماعیل علیه السلام راوستل او په دغه ځای کې پرېښودو څنګه چې آیت نمبر 37 کې انشاءالله بیا راشي. نو دی چې کله رایستل پرېښودل نو د غزې د یېنو نو مطلقا ابراهیم علیه السلام چې الله دا خارونه چې نو هغه دا خار څوک کې د امن ځای جوړ کړي. بیا چې کله دوی چې نو هغه په دغه ځای کې مکې سره خواته د خلک رالل آبادي جوړه شوله نو چې رالل آبادي جوړه شو د غزې آباد شو نو بیا ابراهیم علیه السلام خاص کر د مکې د حرم د پاره چې نو هغه دعا وکړه نو آلته مطلق خار وټول نو ځکه آلته نکره ده او دلته چې نو هغه معرفه ده. دویم چې نو هغه اشکال دلته دا واردېږي ابراهیم علیه السلام وجنبنی و بنیه، ای الله ما د بت پرستۍ نه وساتې د بتانو د عبادت نه چې نو ما وساتې او زما اولاد چې نو هغه وساتې. نو دا خو مسلمه خبره ده چې تمام انبیاء علیهم السلام الله پاک معصوم پیدا کړي د ګناه نه چې نو هغه بالکل محفوظ او پاک الله پاک پیدا کړي. نو چې کله ټول انبیاء علیهم السلام ګناهونه پاک دي بیا ابراهیم علیه السلام شخصیت خو ډیر زیات لوی و
مخکې مونږ پیر وضاحت په 3 پیرې تقریبا کړو چې الله رب العزت نو هغه 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیهم السلام را لېږلي، پای کې 313 رسولان دي، په 313 کې 15 چې نو اولول العظم دي، بیا په 15 اولول العظم کې د ټولو نه وړاندې لوی درجه چې نو هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زموږ د پیغمبر الحمدلله چې مونږ امتیان یو. او بیا دویمه درجه چې نو هغه پسې د حضرت ابراهیم علیه السلام ده. نو چې کله دویمه درجه د ابراهیم علیه السلام ده نو بیا څنګه ابراهیم علیه السلام وجنوبنی الله مالری وساتي د بت پرستۍ نه، د بتانو د عبادت نه. نو وی حضرات چې نو هغه جواب ورکړی بحر محیط کې معرف هم هغه نقل کړی دی او بیا خازن هم د هغوی دقه ذکر کړی دی. نو آسان جواب چې نو هغه دا دی چې ابراهیم علیه السلام دا ښودل چې زما دومره لوی مقام دی خو زه د هغې باوجود بیا هم د دې نه چې نو هغه پناه غواړم. نو تاسو خو هغه نه دی، نو تاسو په طریق اولاد چې نو هغه پناه غواړئ د بت پرستۍ د دې نه، ځکه دعا هر سړی کوي خو څوک د دعا په چل پوهېږي او څوک نه پوهېږي. نو ابراهیم علیه السلام د ځان دپاره هم دعا ښه غواړئ، د خپل اولاد دپاره چې نو هغه هم دعا غواړئ. نو د دغې ترغیب دپاره چې نو ابراهیم علیه السلام دا وایي وبنیه او زما اولاد د بت پرستۍ نه وساتئ. نو سوال دا پیدا کېږي چې ابراهیم علیه السلام اولاد نو د هغې که اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام د هغه خو هم د الله تعالی پیغمبرانو. نو جواب یې دا نه چې د ابراهیم علیه السلام اولاد یوازې دغه نه و، د ابراهیم علیه السلام 15 زامن ول او لور چې نو هغه یې نه وه. یو ځای چې نو حضرت اسماعیل علیه السلام و، دویم ځای چې نو حضرت اسحاق علیه السلام و، دریم ځای چې نو هغه مدین و، څلورم ځای چې نو هغه مداین و، او پنځم ځای چې نو هغه قیدار و رحمهم الله. نو دا 15 زامن ول، د دریو ته نبوت نو میلاو شوی او د 2 زامنو ته چې نو هغه نبوت میلاو شوی. اذان نه خبر ده چې موږ صرف دا 2 پیژنو دا نور نه پیژنو. نو د ابراهیم علیه السلام دا 15 زامنو او چې نو هغه لور د ابراهیم علیه السلام هغه نه وه. نو بعضې صلبي اولاد دی مراد دی. نو صلبي ول الله پاک خو دغه ټول ساتلې بت پرستۍ نه، بیا خو صحیح شوله. خو دویم سوال چې نو هغه بیا په دې اشکال دا واردېږي چې ابراهیم علیه السلام دعا وکړله او انبیا علیهم السلام خو مستجاب الدعوات وي. د انبیا علیهم السلام دعاګانې چې نو هغه خو ټولې قابل قبول الله په نسبت باندې قبول شوي ټولې دعاګانې. نو چې کله دعا د انبیا علیهم السلام قبول ده نو موږ خو وروسته لیدل بیا به بارها مونږ په دې درس کې ویلي دي چې په مکې مشرکان چې نو هغه مشرکان و 360 بوتان چې نو هغې د خانه کعبې په دیوالونو باندې چې نو هغې لګول ول دوی خدا بت پرستي کو ان تر دې چې د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام چې نو هغه مجسمه هم جوړه کړې وه. نو ولې د ابراهیم علیه السلام دغه دعا قبول نه شوه؟ نو یو جواب یې در کړی چې دلته د بنیه نه مراد چې نو هغه صلبي اولاد دی. نو صلبي اولاد د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې اچا چې نو هغه بت پرستی نه وکړي. او دویم جواب چې نو هغه دا دی چې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې به اسماعیل علیه السلام بیا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې چې نو هغه په دغه ځای کې بت پرستی نه وکړي. کومه بت پرستی چې نو هغه ذکر کړی شوی وه بحر محیط چې نو هغه دغه نقل کړی د سفیان ابن عینه رحمت الله علیه چې نو هغه نه دا جواب نقل کړی دی او بیا خازن او معرف هم نقل کړی. نو باغې کې نو هغه دا جواب ذکر کړی دی چې ابراهیم علیه السلام چې دغه شان کم اولاد راتلو هغوی دل چې نو هغه بت پرستی نه جوړه کړی. کله چې نو هغه قبیله جرهم راغله او دغه قبیله جرهم چې نو هغه بیا آباد شول او دوی سیوا شول ځکه دوی خو چې نو ثابت قبیله راغلی وه. نو چې دوی کله بیا غالب او سیوا شولو نو دوی د ابراهیم علیه السلام چې کم خپل اولاد و نو د هغوی د مکې نه بهر کړل وباسلي، د هغوی د حرم نه وباسل او دوی په دغه ځای کې آباد شول. نو دوی چې کله تلل نو د دې تلو په وخت کې دوی چې نو هغه د خانه کعبې د هغې د تعمیر د هغې نه آس پاس چې نو هغه د حرم ګټې او دی ځان سره راواخیستلی چې په دې باندې موږ ته به لږ سکون میلایږي. دا زموږ د پلار نیکه چې نو هغه د لاس آبادي خانه کعبه وه، نن دې خلکو له موږ زیور کړو د هغوی په موږ غالب شو، موږ یې وباسلو او دوی پکې پاتې شو. نو دوی به هغه ګټې په طور چې نو هغه د قبلې ښودلې لکه څنګه چې موږ قبلې طرف ته مخ کوو محراب ته، نو دوی به داسې ښودل د دغې به عبادت نه کوو،
دی به عبادت د الله کو طرف د خانه کعبه ته بیا کو خود حرم د غټی چې نو هغه به نو د دې سره به دوی د دینه کله چې ډیر شوق به راچوت شو طواف به هم دغه غټونه کولو او دغه به په تور د قبله استعمالول دغه طرف ته به منځ هم کولو قبله طرف ته به دغه غټي خو دی نو هغه به منځ کولو د خانه کعبه هغه محمد چې نو هغه به ماتولو ورست خلک چې کله بیا رال شیطان گمراه کړل چې تاسو خلکو به دا چې نو هغه نو قبیله جرهم او دغه خلکو بیا ورست په دې طریقې چې نو هغه بت پرستی شروع کړو ابراهیم علیه السلام چې کم خپل اولادو دا غوی د اولادو دا غوی بت پرستی چې نو هغه نو کړی نو یا الله موږ دغه نه چې نو هغه محفوظ او مانون کی رب انهن اضللن كثيرا من الناس الله دې بوتانو ډېر خلک چې نو هغه گمراه کړي نو بوتانو خو نول گمراه کړي خلک خو شیطان گمراه کړول خود شیطان چې نو هغه ورته دا یو طریقې کار خودلو او بیا دلته یو ورکوټه شانت اشکال بیا د قشانت راځي اوس دغه اشکال دا راځي چې ابراهیم علیه السلام ته څنګه پته چې ډېر خلک گمراه کړي ورسته خلک به هم بیا گمراه کوي نو داغه د پاره دعا وکړله نو ابراهیم علیه السلام ته چې نو هغه د دیو جن پته وا چې دلته چې نو ابراهیم علیه السلام د آزر او نمرود د لسرچې نو پاتې شو نو داغه پلار په خپل بوتان هم جوړول آزر او نمرود او دغه خلک هم بت پرس خلک ولو نو داغه قتل ول چې راوګره د دومره خلک چې نو هغه په دغه بت پرستۍ کې اخته دي گمراه کړي دي نو ابراهیم علیه السلام سره دغه خدشه و نو زکه دا دعا چې نو هغه وکړه رب انهن اضللن كثيرا یا الله دې ډېر خلک چې نو هغه سکړي دي گمراه کړي دي من الناس د خلقنا فمن تبعني فانه مني پس چا چې نو هغه زما تابعداري کړله فانه مني نو بهشک هغه زمانه دي ان زما په شان په دین اسلام په توحید باندې د الله چې نو هغه په حکم باندې ځای چلیږي د الله سره څوک چې نو هغه شریک نه غړي ومن عصاني فانك غفور رحيم او الله که چا نافرمانی وکړله زما دغه خبره اونه منله نو فانک غفور نو بهشک الله تو بخون کې رحیم او مهرباني اوزل دې نو هغه یو سوال بیا د قشانت راځي زین ته نو هغه د سوال لازم چې الله رب العزت خود کافر ته د دعا کولو نه دغه د مغفرت نه منع کړی دا نو بیا ولی حضرت ابراهیم علیه السلام و من عصانی فانک غفور رحیم نو دلته ابراهیم علیه السلام دې خو نه دی ویلي کنه چې دی وبخه د لپاره خو دعا خو نه کړی کړم چې تی وبخه خو یا الله که چا نافرمانی وکړله کفر او شرک اختیار کړلو فانک غفور رحیم نو زما خو صرف پیغمبري شفقت دی ما خو ورته د قویل دی خو نور څه نشم ویل الله خو فانک غفور تو بخون کې ته چې وغواړې نو کافر ته هم کلمه چې نو هغه نصیب کولای شي نو که تو ورته کلمه نصیب کې نو رحیم تو خو مهربان ذات او که دغه خلکو ته هم کلمه نصیب شي جوړ زمونږ به کار وشي او دویم معنی چې نو دویم جواب دا کړي و من اسانی چا چې نافرمانی وکړه کفر یې ونه کړو شرک یې ونه کړلو خو نور په دین اسلام باندې ونه چلی د دنیا ګناهونه چې نو هغه اختیار کړل نو الله ته کفر او شرک نه بخي نو کفر او شرک خو نه دی کړی دا غي نه ما سوا نو چې نو کم ګناهونه کړي ګناي کبیره کې اخته فانک غفور الا تو بخون کې نو کتی دا کسان چې نو هغه وبخي د دې به کار وشي رحیم او مهرباني استاد په لوی کې څه کمه ناراضي دیو جنوي الله نه تاسو جن سوال کوي الله زمون ګناونه وبخي مونږ ته خپل ولایت او خپل قرب او خپل محبت نصیب کړي اوس کومنګ ته چې نو هغه دا نصیب شو زمونږ په الله ډېر لوی کار وشي او استاد په خزانو کې کمه نه راځي او ته غواړې هم چې زما بنی آدم چې نو هغه د کامیاب او کامراد راشي نو دی وجنه ځان له الله نه 2 رکعات نفل مخکې وایلو په دې نیت صرف کول چې الله ما ته خپل ولایت خپل قرب او خپل محبت نصیب کړي دا الله قانون دی الله په خپل وای چې نو تاسو زمانه وغواړئ زی در کوم الله رب العزت بیا د انسان نه کمې کېږي ګناه کېږي توبه وباسه بیا چې نو شو بیا وشو بیا وکا دا د الله قانون دی ان شاء الله العزیز د مرګ نه مخکې به ته الله چې نو هغه خالص توبه نصیب کړي او خپل قرب او ولایت به ته نصیب کړي او د ایمان کامل سره بدل الله پاک چې نو هغه مرګ راګي خو صرف دومره قدر ده چې مونږ د ځان باندې هم په صدق دل سره د زړه چې نو هغه وغواړو الله دې مونږ ته نصیب کړي
و اذ قال او یاد کې هر کله چې اویلو ابراهیم و ابراهیم علیه السلام رب اجعل اے رب جوړ کړي هذا البلد د خار لرا امنا زید امن وجنبني او وساتي مالرا وبني او زما اولاد لرا ان نعبد الاصنام د چې مونږ عبادت کړو د بوتانو یعنی د بوتانو د عبادت نه مو ساتي رب اے رب زما انهن بشک دی اضللن گمراه کړي کثیرن ډیر من الناس لخلقنا فمن تبعني پس چا چې تابعداري کړل زما فانه مني بشک هغه دی زمانه ومن عصاني او چا چې نافرمانی وکړل زما فانك غفور رحیم نو بشک تو بخون کې مهرباني